د روزې مبارکه میاشت ته هر انسان نارینه زنانه په دې طلب کې دی چې مال کم یو عمل پکار دی چې الله نه ناراضي شي او یو خوخترین عمل وي چې هغه الله ته ډېر خوښ عمل وي. معزز کتونکو یقینا ډېر ملګري دغه تاسو هم کوي او ما ویل چې تاسو سره کلیپ جوړ کم دا تاسو سره شیر کم خپل موري نور سره مسلمانانو سره شیر کوي. هغه دا دی چې روزه داسې برکتی میاشت ده په دې کې کم یو عمل داسې بهترین عمل دی چې هغه الله ته خوښ دی مونږ او تاسو وکړو او الله زمونږ نه راضي شي. محترم یو درې اعمال چې هغه زمونږ د ټولو اکابر او د صحابه او داسې چور پسې راشي زمونږ څومره اکابر علما دیوبند مونږ وري دا درې داسې اعمال ماته د هغه نه جوړ ښکاري. اولنې عمل پروژه کې د قران مجید تلاوت انتهایی زیات کوي ځکه دا د الله خوخترین عمل له پروژه کې تلاوت کول. دویم نمبر ذکر اذکار به کې کوي د الله استغفار وباسي د الله نوم پکې بار بار اخلي سبحان الله استغفار چې هر څه شی خو د الله ذکر کوي. او دریم نمبر نفلونه پکې زیات کوي نوافل ځکه د نوافل درجه دا فرض ترسي. نو ګوره موږ او تاسو ټول ګناګار یو زمونږ نه کال او سر زمونږ نه منځونه کله نه کله قضا شي وي نو په دې روزه کې چې یو سړی نفل کوي نو هغه د فرض زی نيسي نو نوافل پکې زیات کوي. نو دا درې اعمال محترمو زیات کوي او امید دی چې الله به د ناراضي شي. یو د قران مجید تلاوت زیات کوي بل ذکر اذکار پکې زیات کوي او دریم نمبر نوافل پکې زیات کوي. الله دې موږ تاسو له په دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي.